Okay, so next چې کوم joint disorder یا bone disorder دی هغه د موږ سره osteoarthritis وایګل وایي دا اوس ټکی پکې رالی او اوس وایي بون ته اوس means bone زما په خیال په دې بیماری کې بون هم انوالو شو پوهېږئ که نه اوس واورئ ډیفینیشن ته د تلو نه مخکې موږ ایکسپلینیشن وکړو چې په دې بیماری کې اصل کې په جوینټ کې څه لوبه کېږي صحیح ده واورئ اوس غور سره اورئ بچو ګورئ دا هم خبرې دي دا موږ سره یو بون دی ټیک شو اورئ او دا دلته بل بون دی صحیح دی یا سره ټیک شو او دا څه شی دی دا څه شی دی ویری ګډ جوینټ دی او چې موږ ته پته ده چې د دې بون د دې هیډ د پاسه په دې جوینټ کې موږ سره یو سپیشل زبردست کارټیلیج دی شاباس د دې بون د هیډ د سرفیس د پاسه هم موږ سره کارټیلیج دی تلها پوه شوې که او دلته هم لاله کارټیلیج شته دی څه پوه شوئ نو په دې بیماری کې داسې چل کېږي چې دا بیماری اصل کې یاد ساتئ اوسټیوارترایټس اصل کې د دې کارټیلیج بیماری ده چې دا کم کارټیلیج د دې بون د سرفیس د پاسه تاو شوی دی ته پوه نه شوئ اصل کې داسې چل کېږي په دې اوسټیوارترایټس کې اصل کې داسې چل کېږي چې دا کارټیلیج نه دی دا کارټیلیج اصل کې انفلیم شي خبره پوه اوس واوره په دې کارټیلیج کې بچو فایبرز شته کولاجن فایبرز او الاسټیک فایبرز ښه ډېر دي که واوره او په میټرکس کې اوبه کمی نو زما خبره واوره او په کارټیلیج کې کوم سیلز دي کانډروبلاسټس او کانډروسایټس واوره اوس وجوهات به زه لیکم خو ته یو وجه صرف ځان سره کنسیډر کو چې یاره چېرته څه مسله راغله او د هغې د وجې دا کانډروبلاسټ نه دي او کانډروسایټس په دې کې څه فرق راغلی او دا نور فایبرز نه جوړوي اوس پوه شوې دا کانډروبلاسټ او دا کانډروسایټس نور فایبرز نه جوړوي نو چې فایبرز نه جوړوي نو ته ماته دا ووایه په دې کارټیلیج کې به فایبرز کم شي که زیات کم به شي نو چې کله هم په کارټیلیج کې فایبرز کم شو نو کارټیلیج به کمزوری شي نو چې کمزوری شي یاد ساتئ په دې کارټیلیج کې اوبه جوړیږي بیا په کارټیلیج کې بیا په میټرکس کې اوبه زیاتې شي نو چې په میټرکس کې اوبه زیاتې شي نو کارټیلیج موږ سره څه شي انفلیم شي اوپړسیږي بچو داسې قسمه کنډیشن ته موږ بیا موږ وایي اوسټیوارترایټس صحیح ده اوس واوره یوازې دا نه کله کله داسې کار کېږي بچو چې دا کارټیلیج دومره کمزوری شي چې دا کارټیلیج وشلیږي دا کارټیلیج ټیر شي ټیر مینس وشلیږي نو چې وشلې د ما ته وګوره لاندې چې کوم بون و هغه ښکاره شو که نه واوره اوس چې کارټیلیج لاړو ختم شو نو د کارټیلیج خو به سیلونه هم تلي ختم شو نو ته ما ته د ووایه چې آیا د کارټیلیج فایبرز بدلته وي ولې ځکه چې کارټیلیج نشته سیلز هم نشته او ټول هر څه لاړل نو چې لاړل نو ته ما ته د ووایه چې دې بون باندې به زور راځي که نه دا بون به څه ایکشن اخلي که نه به اخلي دا کارټیلیج خو د دې لپاره هم دی بچو چې دا نمبر 1 په دې جوینټ کې چې کوم هیټ او دغه جوړي فرکشن جوړیږي هغه کم کړي او نمبر 2 د دې بون د دې دواړو بونز د دې هیډ پروټیکشن وکړي ځکه چې دا سافت بون دی بچو دا سافت بون دی تاسو اکثره چرګوټي خوړلی او د هډوکي په دې سر باندې چک ولګئ خلک داسې شته که نه د هډوکي په سر باندې چک ولګئ هغې کې هغه پاوډر شانتي که نه مې کړي نن چې لاړ شی وکړه داسې پاوډر شانتي او لاندې که چېرې په دې ځای د چک ولګو نو غاښ درله ماتوي نو دلته چې کوم بون دی هغه هارډ بون دی او دا بون سافت بون دی پوهېږئ نو چې سافت بون دی کارټیلیج ته نه لاړ دا کارټیلیج د ده لپاره پروټیکټیو نو ولې دې بون ته مسله نه جوړېږي دې بون ته چې مسله جوړه شي آیا دې بون کې به انفلمیشن نه راځي
نو په آستیوارترایټس کې بچو نمبر 1 نقصان ټول کارټیلیج ته خو د کارټیلیج د وجې بون تم نقصان شروع شي او جوینټ this is called osteoarthritis اوس پوه شوې څه مسله خو نشته شاباس نو د osteoarthritis یو ډیجنریټیو بون ډیزیز دی یاد ساتئ osteoarthritis موږ سره یو ډیجنریټیو بون ډیزیز دی پوه نه شوې دا ته جنرالي وایي ډیجنریټیو بون ډیزیز ځکه چې په دې بیمارۍ کې د بونز دا هیډز نه دي دوی ته نقصان کیږي ډیجنریشن یې کیږي رو 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 او وایي که نه چې هلکه جوړونو کې مې اډوکي رجیږي this is called degenerate کوم arthritis دی osteoarthritis ٹھیک شو بچې ډومبې وپړسي نو چې ډومبې انفلیم شي کمزوری شي بیا رو 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 د بونز دا هیډز چې کوم دي دا رو رو بیا دغه اړخته ځي صحیح شو اوکې خپل ډیفینیشن یې دی نمبر 1 په دې کې څه ختمیږي تاسو ته ما ویل ډومبې چاته نقصاني کارټیلیج ته نقصاني شاباس نو لیکو it is a degeneration of auricular cartilage لومبه ډیجنریټ شي او د در ډیجنریشن نه پس بیا بون لګي پرولیفریشن کوي کنه بون دا ځای ډکوي د دې کارټیلیج دا ځای بیا څوک ډکوي بون ډکوي اینڈ سایملټینیس الته لګي کارټیلیج ختميږي او دلته ورته بون لګي نور ماس جوړي سایملټینیس proliferation of bone and connective tissue دا د خپل ډیفینیشن معنا وره پښتو کې په ځان کوي بچو کارټیلیج خراب شو ختم شو دا ځای به څوک ډکوي بون نو بون وپړسي نو بون proliferation start proliferation means نور ماس جوړي د څه ماس جوړي د بون ماس جوړول شروع شي proliferation مطلب تعداد زیاتول صحیح شو که صحیح نه so this is called osteoarthritis هغه مسله چې صحیح پاغې مې پوه کړ چې دلته جوینټ کې څه پرابلم راځي صحیح ده شاباس ایج انسیډنس سره دا کم ایج کې زیاتر کیږي نو بچو یاد ساتئ دا ډیر زیات عمر رسیده باباګانو او بیګانو ته کیږي تقریبا کتاب وایي چې دا د 55 نه والا 70 ایئرز ایج پورې دا بیماری خاص کېدی شي خو زیاتر بکس وایي چې په دې عمر کې osteoarthritis ورو سٹارٹ کیږي صحیح شو شاباس سر کازز څه دي وجوهات څه دي کازز څه وجه ده د osteoarthritis نمبر 1 listen carefully یو کس ته اکسیډنټ وکړي او جوینټس ولګېدل نو چې جوینټس ولګېدل د کارټیلیج ته خامخا نقصان کیږي نو کارټیلیج چې کوم سیلونه یو کوم فایبر دی هغه ټول ډینیچر شي خراب شي ٹھیک ده کنه نو نمبر 1 کاز مونږ وایي میکانیکل ټراوما ٹھیک شو نمبر 2 जेनेटिक फैक्टर्स की डिश जेनेटिक फैक्टर्स उस जेनेटिक फैक्टर्स के ससर आदि नाउ लिसन ओके दगर ता एक्सप्लेन को नेक्स्ट जॉइंट ओवर यूज कचरी जॉइंट्स डेर इस्तेमाले नो ची जॉइंट बम डेर इस्तेमाले हो रहा दा सी जॉइंट ही करना दलतम कार्टिलेज और चूंकि उम्र दिन ज्यादा दे प्रोटीन्स न खुरे खुराक न के बदन की प्रोटीन्स नूर न जुड़ेगी फाइबर्स बदन से न जुड़ नो कार्टिलेज रो दासी लगी रो कार्टिलेज खत्मीगी नो खत्मी की बया रो लांदे और बोन ग्रोथ शुरू की बया बोन ऊपर सीगी वगैरह सो दी तो वही जॉइंट ओवर यूज सही शो कर सही न शो शाबाश जेनेटिक फैक्टर्स की दार आजी बचू और जीने खल्क दासी चिपागी की हार्मोन्स ओवर सिक्रेट कीगी खल्क दासी चिपागी की ग्रोथ हार्मोन डेर ज्यादा सिक्रेट कीगी कम हार्मोन ग्रोथ हार्मोन
نو د دې ګروث هارمون یو نقصان دار چې دا جوینټس کمزوري کوي. خبره پوه تاسو لیدلی کوم کس چې د قد نه ډیر اوږد دي هغه ته د جوړونو مسله ډیره پیدا کېږي. ته پوه شوې که نه ولې لکه چې د ګروث هارمون اوور اکټیو ډیر ریلیز شوی او د دې ګروث هارمون یو نقصان دا دی چې دا په جوینټس باندې الټا اثر کوي چې کله انسان ډیر اوږد وي د ده بیا لاندې چې دا کم خاص کر دا نی جوینټ وي که نه او هیپ جوینټس نی جوینټس او هیپ جوینټس دې کې بیا مسله پیدا کېږي. سو جینیټک فیکټر کې دا شي. ٹھیک شو جوینټ اوور یوز باندې پوه شوې چې جوینټس یو سړی ډېر ډېر یوز کوي. د دې نه علاوه موږ سره که چېرې انفلمیشنز وي بچو نور انفلمیشنز وي همداسې لکه ریماټاید ارترایټس وي یاد ساتئ د ریماټاید ارترایټس په وجه هم اوسټیو ارترایټس شروع کېږي. ریماټاید ارترایټس انفلمیټري ډیزیز دی که نه نو د نور انفلمیشنز د وجې هم جوینټس ته مسله جوړېږي اوسټیو ارترایټس جوړېږي. پوه نه شوې شاباسې څه داسې چې هیریډیټي کېدی شي بچو. هیریډیټي مطلب دا دی چې یار زموږ په خاندان کې د جوړونو بیماري شته ده پوهېږې که نه. اوس یو هلک چې کوم دی نو بیا عمر یې پوخ شو هغه ته هم د جوړونو هلکه څنګه چل دی دا زموږ نیکه ته هم وځي دا زموږ نیا ته هم دا داسې دا داسې دا داسې نو دې ته وایي هیریډیټي. پوه شوې شابس. اوکې سمټمس څه دي نښې څه دي ووایه بچو نښې څه دي. جوائنٹ پین بنی جوائنٹ پین وی با کنا. نمبر 2 مارننگ سٹیفنس بدلتا می مارننگ سٹیفنس جوړونه به سختی د دې نه علاوه څه کېدی شي شاباسي. یس سر ډس جوائنٹ به یوز کولی شي دا کس ډسابیلیټي نه مراد دا دی چې دا به جوړونه نشي استعمالولی. تاسو پوه شوئ که پوه نه شوئ او یاد ساتئ په دې بیمارۍ کې لوبه څه ده اصل کې هغه بچو دلته ما تا ته ایکسپلین کړله دې ته وایي پیتوجینیسس نه مراد دا دی چې دا بیماري په کومه طریقه جوړیږي دې ته پیتوجینیسس وایي هغه تا ته ما دلته ایکسپلین کړو. ټیک شو څه خو شته دی نه نو شاباسي. سر دا نښې به د دې نه علاوه د مریض تب هم کېدی شي. د دې نه علاوه دلته پکې تاسو وګورئ که نه جوینټس یې پړسېدلي دي نو جوینټس وام تم کېدی شي جوړونه صحیح ده که نه یا سره شاباسي. دې نه علاوه انویسټیګیشنز څه کوو مریض ته انویسټیګیشنز مریض ته څه ټیسټونه کوو. نمبر 1 ایکس رے خو به خامخا کوو جي چې ایکس رے وکړو بچو ما ته وګوره چې ایکس رے وکړو ډاکټر ته پته ولګي چې دا دلته دا بون دی دا بون دلته پوره دی دا داسې شوی دی. پوه شوې که نه دا ګوره بون خو ښه ډېر فایبرز دي پکې که نه نو په دې کنډیشن کې موږ وایو بچو بون داسې یې رجېدلی شانتي وي. نو ډاکټر صاحب ته چې ووایي داسې چل دی نو ډاکټر صاحب چې ایکس رے وکړي چې وګوري بون ماس لږ شانتي کمزوری شوی. پوه شوی نو ایکس رے د دې نه علاوه موږ سره بلډ ټیسټ کوو. بلډ ټیسټ د بلډ ټیسټ نه موږ ته د ډېرو شیانو پته لګي چې دا مسله ده صحیح ده یاد به دا. اوکې علاج ورکړه ډاکټر صاحب مریض له علاج ورکړه شاباسي ټریټمنټ ورکړه وایه بچکه. نمبر 1 جنرل ټریټمنټ ورکړه جنرل ټریټمنټ ویری ګډ. مریض ته وایه جی لږ شانتي ریسټ کوه بچو ډېر مه ګرځه ریسټ کوه او یوازې ریسټ نه ریسټ ډېر کوه ایکسرسایز کوه خو لږ کم کوه. پوه نه شوئ ایکسرسایز د دې نه علاوه لاله ویری ګډ وزن کم کا ویٹ لاس د دې نه علاوه واکنګ سټیک یوز کوه. واکنګ سټیک پیژنئ امسا چې ورته وایي شاباسي واکنګ سټیک دا یوز کوه ځکه چې ته اینی ټایم که چېرې مسله راله جوینټ ته سلپ کېدی هم شي نو درز را پرېوځي سر دې ونه لګي بل ځای دې ونه لګي نوره مسله تب جوړه نه شي نو واکنګ سټیک
ځان سره خامخا یوز کوه بچو د دې نه علاوه سپیشل ټریټمنټ سره د دې بیماری سپیشل ټریټمنٹ انسیڈس بنا ورکو انسیڈس ہوئی گئی انسیڈس مطلب نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ड्रग्स نو انفلیمیٹری ड्रग्स اینटी انفلیمیٹری ड्रग्स ورکو چرا پړسوب لږ کم شي او مریض ته لږ شانتي درد کم شي صحیح ده نمبر 2 سټیرایډز هم ورکو یاد ساته بچو اوس بتوي چې سرجی دلته کوم سټیرایډ دی لور کول چې امیون سیستم سپریس کیل ته امیون سیستم نه دی انوالو نو سټیرایډز بچو پړسوب کمای سټیرایډز پړسوب هم کمای شابه سر دین علاوه بس सर्जरी और लाओ कहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट की जॉइंट चिकम दे रिप्लेस किया आर्टिफिशियल कार्टिलेजेस होता वो लगे उधर बेदा जॉइंट लग स्टेबल शू बोन ते नुकसान कम सही शू पद्दो पागे की बफर्क कोले शयोस वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस सही शू नेक्स्ट बात इशू गोटी आर्थराइटिस आओ बस ट्रीटमेंट खुद लगे माँ ट्रीटमेंट खुद में हम लगे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट पातिश इंशाल्लाह सबाल बागत का और कुबल दा चिट्टर बजमंगा खत्म सही शो